الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما د دین اسلام عزتمندو مشرانو، تاسو وړاندې ما د الله تبارک وتعالی د قرآن مجید صحیح سے تلاوت فرمایو. اللہ جل شانہ دی صحیح وینا صحیح اوریدل اللہ تبارک و تعالی دی عمل کولو توفیق را نصیب کی. زما عزت مندو بیان په دې موضوع باندې دی امامانو کی یو امام تیر شوی دی اور ډېر لوی شخصیت دی. دا غلم د امام زین العابدین رحمت الله علیه، او د هغې واقعات عجیبه عجیبه واقعات دي. یو ډېر لوی مخلص سړی و، د الله نه به ډېر زیات یېرېدلو. دومره مخلص سړی و چې کله وی دی وفات شو او خپل رشتہ دارانو دې له غسل ورکوو، نو د دې په جسم باندې داغونه و. رشتہ دارانو سوچ وکړو چې دې خو داسې دروند کار هم نه دی کلی، څه ګېډې هم نه دي راوړي، د دې په دې املا باندې دا داغونه څه کوي. چې کله دې دفن کړی شو نو څو ورځې پس یو غریب د بل غریب نه تپوس کوي، یره وایي زمونږ دې کور ته بچا کجورې راچولې او زمونږ په دې کور کې به کجورې پرتې وې، دا څومره ورځ ده چې کجورې نشته. بل غریب ورته هم دغه شانتې وي، یاره زمونږ کور ته به هم چا راچولې او دا څومره ورځ ده چې هغه کجورې نشته. معلومات شروع شو چې دا څوک و.
چې کله معلومات شروع کړل هغه و امام زین العابدین رحمت الله علیه د شپې به پاسېدو د کجورو باغ به و د هغې نه به غټه بوجۍ ډکه کړله او په دې خپله ملا به راواچوله او د شپې به په دې غریبارانو په دې کورونو باندې ګرځېدو نو پخوا خو غریباران داسې و چاردیوالي چېرته وه وړه وړه چاردیوالي به وه نو دی به چې کوم دی نو په شاپر کې به هغه کجورې واچولې او هغه کور ته به په غلا باندې ور واچولې چې دوی د خپل غریباران دي بچو ته خپل بچو ته خوراک ورکړي امام زین العابدین رحمت الله علیه په ملا باندې چې کوم چاپونه و هغه به د شپې ګرځېدو هیڅ چا ته پته نه وه صرف الله ته پته وه دې غریبارانو ته پته ولګېدل خو د مر نه پس ورته پته ولګېدله دومره مخلص سړی و دومره اخلاصمن د الله نه څومره رېدلو یو ځل لار باندې روان دی چا ورته وایي چې هغه دی لیونی دی امام زین العابدین رحمت الله علیه جواب کې ورته ووایي وایي هر هغه کس چې د الله په ځمکه باندې ګرځي او د الله نافرماني کوي الله خفه کوي هغه مخامخ چې کوم سړی را روان دی او ته ورته لیونی وې دغه کس چې د الله نافرماني کوي هغه د دې نه زیات لیونی دی دا امام زین العابدین رحمت الله علیه خپل بچی ته وایي بچیا 5 نصیحتونه درته کوم 5 خبرې درته کوم بچیا زه خو په دنیا کې نه یم زما په دې 5 خبرو باندې عمل وکړه دا به ستا دپاره د نجات ذریعه وي هغه 5 خبرې دا دي چې د 5 قسمه خلکو سره به نه ګرځې د 5 قسمه خلکو سره به خپل تعلقات هم نه ساتې او د 5 قسمه خلکو سره به په سفر باندې هم نه ځې د دې نه به ځان لرې ساتې اولنی کم کس دی ورته وایي بچیا د فاسق سره به نه ګرځې فاسق دې ته ویلی شي چې ګناه باندې همیشوالی کوي سړی یو ځل ګناه وکړي بس دې د خپله ګناه نه پرېږدي دې ګناه کې روان دی او په دې خپله ګناه کې زندګي تیری روان دی ورته وایي بچیه فاسق سړي سره به نه ګرځې ولې ظاهره خبره ده یو سړی د بدو خلکو سره ګرځي نو بد کېږي به وایي چې ښه ګرځي ښه به پرځي چې بد ګرځي بد به فرځي نو بدو خلکو نه مراد فاسق خلک د دې خلکو سره ناسته پاسته مه کوه ځکه انسان دا د ماحول بچی دی یو سړی ډېر دینداره دی ډېر صالحه دی خو چې دې د فاسقانو سره ناسته پاسته شروع کړله نو انجام به دی چې دې به په خپله هم فاسق شي دا د ماحول اثري یو سړی ډېر نافرمانه دی فاسق او فاجر دی خو چې ښو خلکو سره کېناستو نو عن قریب چې دیم رب العالمین دینداره کی او علما د هغې مثال ذکر کوي د ښو د ناښیو مثال ذکر کوي یو سړی وایي د عطرو دکان ته لاړو وایي که دې عطر وانه دي که نه نو د عطرو بوی به پرې راشي سړی د ښو خلکو سره کینی د ښو خلکو سره ناسته پاسته کوي نو که څه تې زده نه کړي نو اثر به پرې وشي او د بدو خلکو مثال د هر هغه چا دی چې کوم ځای کې موږ تاسو لرونه تېره کوو او دغه شان چې کوم دی نو هلته مونږ ځو نو هغه کم اور باندې چې دی ګرمیږي نو د دې خواته چې کوم سړی ناست نو د دې خطر دی چې جامې وسوځي نو که جامې ونه سوځي نو کم از کم دغه دوړه خو پرې راشي که نه نو د بدو خلکو مثال دقه دی حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ورکوټې ماشوم صحابي دی ماشوم صحابي دی دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې کېناستو دغه ټیم کې لا ایمان هم نه راوړی خو د نبی علیه السلام مجلس کې به کېناستو او لوم تې و طلحه تې لوم یو ځل نبی علیه السلام وی هغه ماشوم دا د یهودي بچی و نبی علیه السلام وی هغه ماشوم په نظر نه راځي چې څه مسله ده
یو صحابي ورته وی الله نبی خو بیمار شوی دی. وایي ښه. نو حضور صلی الله علیه وسلم بیمار پورسۍ ته وله لاړو. نو چې کله بیمار پورسۍ له ورغې نو د دې ماشوم حالات دا بدلو. نو نبی علیه السلام ورته دې غوږ ته نږدې شو. وایي طلحه بچیه هله کلمه ووایه، هله بچیه مسلمان شه، کلمه ووایه. نو دې ماشوم بچي به په یو سترګه باندې رسول الله ته کتل او په بل سترګې پلار ته کتل. پلار یې یهودي و. د چا خبره ومنم؟ د رسول الله خبره ومنم که پلار؟ شوق یې دا و چې د نبی علیه السلام خبره ومنم. نو هغه پلار یې ورته وایي بچیه وایي زه دا نبی علیه السلام چې کومه خبره کوي دا ومنه. دغه ماشوم په دقه ځای باندې مسلمان شو، کلمې ووي. حضور صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر زیات خوشحاله شو. نو هغه پلار ته وله وایي چې کله دې وفات شو که نه نو جنازه به زه په خپله باندې کوم. سبحان الله. جنازه به زه په خپله باندې کوم. چې وایي ډېره ښه ده. نو چې کله دې د سنکدن حالات شروع شو دا ماشوم دې پلار ته وایي زما جنازه به رسول الله نه کوي صلی الله علیه وسلم. نو هغه پلار ورته وایي ګوره خو غټ پیغامبر دی، لوی پیغامبر دی، او هغه په خپله دا خبره کړې چې زه جنازه کوم. ورته وایي چې نه به کوي. وایي نه به کوي. وایي ولې بچیه؟ وایي ځکه به یې نه کوي چې زمونږ په کوم ځای کې کور دی نو په دې کورونو خواته د یهودیانو کورونه دي. نو داسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما جنازې ته را رواني او زما د جنازې د راتګ په وجه باندې یهودیان ورته تکلیف ورنه کړي. الله اکبر. قسم دې د عشق او محبت وایي. د ماشومان هم دومره عشق او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نن موږ د نبی علیه السلام طریقو سره کم کار ورکړو. زما عزتمندو ماشوم وفات شو. نبی علیه السلام تپوس کوي د ماشوم حال څه دی؟ صحابه ورته وایي الله نبی خو وفات شوی دی. نو نبی علیه السلام وایي ما یې پلار ته نه ویلي چې جنازه به یې زه کومه؟ نو نبی علیه السلام یې د پلار نه تپوس وکړو ما تا ته نه ویلي چې جنازه به زه کومه؟ وایي تاسو خو راته ویلي خو زما یو بچي وه خبره کړې وه. وایي څه ویلي وو؟ وایي بچي مې دا خبره وکړله چې زما جنازه به رسول الله نه کوي صلی الله علیه وسلم. وایي ما ورته چې دا خبره یې ولې وکړله؟ وایي دې وجې نه وکړل چې داسې نه چې نبی علیه السلام زما جنازې ته راځي او زما د جنازې د راتګ په وجه باندې دغلته د مدینې منورې یو طرف ته د یهودیانو کورونه دي، داسې نه چې رسول الله د تکلیف ورنه کړي صلی الله علیه وسلم. اوهو نبی علیه السلام چې کله دا خبره واورېدله الله اکبر، نبی علیه السلام یې قبر ته راوړو. قبر ته لاړو نبی علیه السلام او نبی علیه السلام دعا وکړل الله ته طلحه ته وخاندې د خپل شان مطابق او الله طلحه دې تا ته وخاندي. سبحان الله. خدایا طلحه دې تا ته وخاندي او رب العالمین ته طلحه ته د خپل شان مطابق وخاندي. دا د ماحول اثر و. معشوم خو د صحابه او د رسول الله په مجلس کې کېناستو رب العالمین ورته دا مقام ورکړو. بل صحابي دی لا ایمان یې نه دی راوړی، یو غټ سفیر دی، غټ سفیر. صحابه کرامو ونیولو چې وینو نبی علیه السلام ته راوستو، الله نبی دا م راوستی دی. نبی علیه السلام صحابو ته وی دې مسجد نبوي کې چې دا کم ستن ده دې ستن ته وتړئ. ستن ته یې وتړلو. سحر باندې چې رسول الله راغی صلی الله علیه وسلم تپوس دې کوي وایي څنګه حال دی دی ورته وایي درې خبرې دي، یا خو مې پرېږده ستا ما باندې احسان، دویم چې څومره پیسې غواړې تاله به درکمه، او دریم چې کم دی نو مړ مې کا نوم مې مشهور دی ته به مشهور شي. نبی علیه السلام مسکی شو لاړو دی. په دویمه ورځ هم دغه درې خبرې وکړې او په درېیمه ورځ هم دغه درې خبرې وکړې. نبی علیه السلام صحابو ته وی دا پرېږدئ چیزي. نو چې بار ته ووتو نو هلته یو باغ و او په باغ کې یو چینه وه، ځان یې یخ را یخ کو، واپسۍ کې د رسول الله مجلس ته راغی صلی الله علیه وسلم او د نبی علیه السلام سره لاس میلاو کو او رب العالمین ورته ایمان ور نصیب کو، مسلمان شو. نو نبی علیه السلام ته تپوس کوي وایي دا څنګه چل دی؟ دا درې ورځې خو تا دا خبرې کولې او اوس مسلمان شوې؟ وی الله نبی ما خو تم لیونی ګڼلې، العیاذ بالله. د
دې خلکو به وي دا مجنون دی او ستا دا صحابه مالې ونې ګڼله خو چې ستاسو ماحول مې ولیدو مجلس مې ولیدو نو رب العالمین ماته ایمان نصیب دا ناستې اثر و اصحاب کهف واقعه تاسو بار بار اورېدلې ده قرآن مجید کې په غار کې پراته و بادشاہ اعلان وکړو چا ایمان نه وړی هغه به ختموم دو د خپل ایمان بچاو دپاره لاړه یو غر ته لاړله تقریبا 9 کسانو هلته چې کله لاړله نو 9 که 9 کسانو تقریبا چې کله هلته لاړله نو یو سپی ورسره ورسره سپی نو هغه سپی خپل لیچې خورې کړې او د دغه غار په سورنګ کې کېناستو او دو دننه ور دننه شوله قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي 309 کاله تېر کړله 309 کاله اوده پراته و نو خی طرف ته اوږست طرف ته په خوب کې به اورېدل نه ډک اودس ماتی و نه تش اودس ماتی و نه خوراکو نه څکاکو نه ولږه وه رب العالمین 309 کاله په دې غر کې د غار کې پاتې کړل نو چې راپاڅېدل د یو بنده تپوس کوي وایي څومره وخت هم تېره کړی نو یو وایي یوما او بعض یوم چا وی ورځ هم تېره کړې چا وی د ورځ څه حصه هم تېره کړې وی نه 309 کال هم تېر کړي دي واقعي مقصد څه دی زما مقصد دا دی چې دغلته سپی ورسره و سپی په تمام زناورو کې نجس العین زناور دی خو دغې سپی راولګېد د ایمان والا په مجلس کې کېناستو د مسلمانانو په مجلس کې کېناستو رب العالمین د دغې سپي تذکره په قرآن مجید کې دننه الله وکړله وکلبهم باسط ذراعیه بالوسیط رب العالمین د سپي تذکره قرآن کې وکړله نو دنیا ته وښودل ای د دنیا خلکو ای زما بندګانو دا سپی چې دی په یو ښه مجلس کې کېناستو د ایمان والا د دفاع دپاره کېناستو نو د هغه سپي ته ما دومره مقام ورکړو انسان خو اشرف المخلوقات دی نو ورته وایي بچیا امام زین العابدین رحمت الله علیه ورته نصیحت کوي د 15 قسمه خلکو سره په لار باندې هم نه ځي یو ورته وایي فاسق سړي سره ولې خراب به دي کې ګورې تباه او برباد به دي کې ګورې ګمراه به دي کې د الله نه به دي لرې کې د قرآن او د دین نه به دي لرې کې او د رسول الله د طریقو نه به دي لرې کې دنیا به دې تباه شي خسرت دنیا والآخره دنیا او آخرت په دې دواړو تباه او برباد شي نو بچیه څه کوه د فاسق سړي سره مه ګرځه دې سره ناسته پاسته مه کوه بجای د دې چې دینداره خلکو سره کښېنه بجای د دې چې د علماو مجلس کې کښېنه بجای د دې چې صلحاو مجلس کې کښېنه د ذکر او د قرآن او دیني مجلس کې کښېنه بچیه د فاسقانو سره مه ګرځه فاسق سره مه ګرځه نو دا یې ورته اولنی نصیحت وکړو دویم نصیحت ورته کوي بچیه دویم نصیحت دا دی چې د دروغجنو سره مه کښېنه کم خلک دروغ وایي دروغ والا زندگی تیروي تا ته پته ده چې دا دروغ وایي 24 घंटे دی په دروغ کې مبتلا دی دې سره مه کښېنه ولې ځکه دروغ په دروغجن سړي باندې د الله لعنت ورېږي بچیه داسې نه چې په لعنت کې ورسره یو ځای نه شي لعنت کې ورسره یو ځای نه شي نو د دروغجنو مجلس کې مه کښېنه کم ځای کې دروغجن ټول لا جمع شوي دي او دروغ وایي د هغو مجلس کې مه کښېنه دروغجن باره کې الله څه فرمایي فلجعل لعنة الله على الكاذبين دروغجن سړي باندې الله لعنت ورېږي شریعت تا ته د دروغو تعلیم نه درکوي شریعت وایي رښتیا وایا دروغ مه وایا بعض علما فرمایي 3 حالاتو کې د دروغو اجازت شریعت ورکړی دی یو هغې نه چې د 2 مسلمانانو منځ کې صلح کې شریعت وایي دروغ ووایه خو صلح وکړه ځکه چې هلته رښتیا خبرې کې بیا صلح کېږي نه یو فریقین له ته ورشي ورته وی بای زه تا صلح باره کې راغلم ته ما اوس پسې صلح ته راغلی د هغې عکس دا وکړم او دا وکړم ردي بدي ورته وایي اول پسې ورشي وایي یا خو ستا تعریف کو دروغ ورته شروع کړه خو چې دا ډېر ښه سړی دی دا زما ګناه وه نو شریعت وایي خیر دی که د مسلمان منځ کې صلح کې دروغ ووایه
د بیبیو د خاون خپل منځ کې اختلاف پیدا کیږي، ځکه د بیبیو د خاون اختلاف خطرناک دی، طلاق ته خبر رسی. نو که داسې حالات جوړ شو نو خیر دروغ اجازه شریعت ورکړي. او میدان جهاد کې د جهاد په میدان باندې د دروغ په شکل کې هله کول شریعت دغه اجازت کړي دی. باقی اسلام او شریعت د دروغ تعلیم نه ورکړي. او زما عزت مندو فرمایي کله چې ان مسلمان بندا د خلینا دروغ راوباسي دروغ، فرمایي په دې ولو باندې فرشتې ناستي، د دې د خلینا دومره څخه بوی لاړ شي، دومره ګنده بدبوی، حدیث کې راځي دومره څخه بوی ته لاړ شي چې دا فرشتې په میلیونو باندې لري لاړ شي. بل حدیث کې راځي، حدیث مبارک مفهوم دی. فرمایي کم انسان چې دروغ وای او دې دروغ وای دروغ والا زندگی تیرې عند الله کذابا، رسول الله فرمایي دا الله په نسبت باندې دروغجن ولیکل شي، دا الله په کتابونو کې دروغجن ولیکل شي. نو دروغ والا خلکو سره مکه نه څوک دروغ وای، ځکه چې هغه دروغ والا زندگی تیرې. نو که په مجلس کې کېناستې تب هم دروغجن شي، بیا تب هم دروغ شروع کې، دروغ به نه وي. ګوره د الله نظام دی د هر انسان نه دی، هر انسان خپل ډیوټي ده. اسلام او قرآن او دین دا ما او تا ته ډیوټي ښودلې ده. یو ډیوټي به کې دا ده چې دروغ به نه وي. نو چې سړی دروغ وایي او اسلام او قرآن ورته وایي چې دروغ به نه وي او دې دروغ وایي، نو سم خیال دی نقصان ته به رسي که به نه رسي؟ انجام به هلاکتي که به نه وي؟ ما ته یو مثال ذهن کې راغی. یو سړی و هغه پټي کې کار کو، پټي کې کور والا بوله چېرته سختي چې ناوخته به وړو، لږ ټیم نه تاخیر یې وکړو چې وله ناوخته وې وړو. بس دې سړی ردې بدې شروع کړې، کنځلې شروع کړې، زه وږی شوی یم او دا څه ټیم شو تا چای راوړو، ردې بدې وته وي. دا سړی ورته وایي زما دا کار به ته کوې، ستا کار به زه کوم. دې ښځې ته وایي، وایي زه ټیک ته. نو دا ښځه مو هوښیاره وه، وایي زه ټیک ته. سهار کې ښځه کشې راواخېستل، پټي ته لاړله او سړي ته وایي د کور کار کوه. مو چې هغه کله کور کار شروع کړی چې کور کې دوه واړه بچي وو، د یو بچی په ژړا شوی چې په دې یو ترخ کې نیولی دی، بیا دا بل په ژړا شوی دی بل ترخ کې نیولی دی. نو په دې کې چې دا دواړه به یې درخونې کې نیولې چې کلک شو چې غوا کولاو شوه، غوا پرانېستلی شوه، د غوا پسې یې منډه کړه. هلته ماشومان هم ورسره دي او د غوا پسې یې منډه کړله. نو چې د غوا پسې یې منډه کړله چې هلته کندو ته چې کوم دغه لګېدلی و چې هغه کندو کولاو شو. یو خدای پاک اوس په کوم طرف ورشه، نو لاسونه یې بند و، نو دا خپل سره راواخېستو کندو ته کېښودو چې لاندې غنم لاړ نه شي. نو چې کله ښځه واپس راغله ورته وایي ته دې خپل کار کوه، زه به خپل کار کوم. شریعت اسلام او دین چې کله دې کم تعلیمات درکوي دا نه کې، نو بیا به د رب العالمین خفه کوي، به دې الله به دې خفه کوي. نو شریعت وایي دروغ به نه وي. نو امام زین العابدین رحمت الله علیه خپل بچي ته وایي بچیا د دروغجنو په مجلس کې مه کښېنه. سړی دروغ وایي د هغو مجلس کې مه کښېنه. او دا ګوره دا خبره یاد ساتئ، موږ عام طور باندې بعضې ټایم کې خبرې کوو دروغ وایو، حالانکه خلک پې خاندو. شریعت د دې نه منع کړې ده. فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک مفهوم دی چې کم سړی دروغ وایي خلک یې راجمع کړی دی او دروغ خبرې ورته کوي، خلک خاندي، دروغ وایي خلک خاندي. فرمایي کم سړی چې دا عمل کوي که نه ویل له، رسول الله درې کرته فرمایي وایي دا کس ته هلاک شي، دا کس ته هلاک شي، دا کس ته تباہ و برباد شي چې کم خلک دروغ وایي او خلک یې راجمع کړي او ها خلک خاندي. امام زین العابدین رحمت الله علیه ورته وایي بچیا د دروغجنو مجلس کې مه کښېنه، دروغجنو مجلس کې مه کښېنه. دریم ورته څه وایي؟ پنځه خبرې ورته کوي. اولنۍ خبره ورته وکړل فاسقانو مجلس کې مه کښېنه، دویم ورته وایي د دروغجنو مجلس کې مه کښېنه، دریم ورته وایي بچیا د بخیلانو په مجلس کې مه کښېنه، د بخیلانو مجلس کې مه کښېنه. ځکه چې د بخیلانو مجلس کې کښېناستې نو بخیل به شې. د ناستې خواصري که نه، بعض ټایم کې سړی ښه سخي سړی
و ناس ته پاسه دي چې خلکو سره شروع کړي د بخیلانو سره یقین وکړي د بخیل شي بخیلانو مجلس کې مه کښېنه ځکه الله رب العالمین په خپله باندې غني ذات دی الله غني خوښوي یو سړی بهادر دی بهادر خوښوي که نه خوښوي یو سړی بهادر سړی دی هغه بېغیرته نه خوښوي بهادر سړی بهادر خوښوي الله غني ذات دی غني الله خوښوي سخي الله خوښوي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي السخي قریب من الله سخي سړی چاته نږدې دی الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته نږدې دی والبخیل بعید من الله بخیل سړی د الله نه لرې دی بعید من الناس خلق هم نه خوښوي کنجوس او بخیل سړی د هر چا بدي شي خلقو نه هم لرې دی بعید من الجنه جنت نه هم لرې دی قریب من النار د جهنم اور ته نږدې دی جهنم اور ته نږدې دی الله رب العالمین د مونږ کې سخاوت پیدا کړي ډېر ښکلی صفت دی قسم دی دومره ښکلی صفت دی که نه تاسو یو حدیث مبارک مفهوم دی فرمایي یو سړی به سخي سړی فاسق به ګناهونه به هم کوي خو به یو صفت به بکي چې سخي سړی دی وایي دا سخاوت دومره ښه صفت دی که نه وایي د دې خبرې امکان شته چې رب العالمین ورته ځنکدن کې کلمه نصیب کړي یو سړی به عابد سړی عابد سړی عابد معنی عبادت گزار به منځونه به هم کوي ذکرونه به هم کوي تلاوت به هم کوي ناکاره صفت به کې کنجوسي ده بخل به کوي بخیل به بس د هغې بیا انجام څه دی وایي د دې خبرې امکان شته چې ځنکدن کې ورته رب العالمین کلمه هم نصیب نه کړي فرمایي د بخیل سړي مرګ به ناکاره او د سخي سړي مرګ به چې کوم دی ښایسته مرګ به ورته الله ورکوي د الله رب العالمین وراء الورا ذات دی تمامی دنیا ته الله رزق ورکوي ځان کې سخاوت پیدا کول مال په ورکړه نه کمیږي دا غلط خبره ده دا چا وایي چې مال په ورکړه کمیږي الله وایي نه کمیږي او ته وایې کمیږي څوک چې په الله غیرت کوي رب العالمین به د داسې ځای نه ورکړي چې ګمان کې هم نه راځي نو سخاوت ډېر ښه صفت دی ورته وایي بچیا د بخیلانو سره مه کښېنه ګورې بخیلانو سره مه کښېنه او دنیا چا پوره کړې ده دنیا هیڅ چا نه ده پوره کړې یو سړی سعودي عرب ته لاړو نو چا ورته لکه بس که نه قیامته پورې دنیا به ګټې پیسې دې پوره نه کړې د 19 نه شل کېږي نه ورته لګیایي وایي دا پیره د 19 نه شل کومه دا پیره د 19 نه شل کومه لګیو محنت کوو چې بس سعودي عرب کې غریب وفات شو چې کله وفات شو نو کم تابوتونه چې پراته وي په هر تابوت باندې انسی لیکلي 1 2 3 4 5 6 وایي چې کله دې وفات شو تاسو یقین وکړئ د دې په تابوت باندې 19 لیکلی 19 اقا 19 یې لیکلی نو حکم سړي ته چې دا خبر کړي هغه چې راغی تابوت ته وکتل او 19 ته وکتل اوه تندې له ټک ورکوي ما خو یو ځل دې ته ویلو چې د 19 نه به شل نه کړي رښتیا شل نه کړله دنیا چا پوره کړې ده څومره چې ورکړه کې دومره به رب العالمین درکوي دومره به الله درکوي ولله خزائن السماوات والارض الله په خزانو کې کمی نشته دیندار خلکو باندې خوره فاسقانو باندې مه خوره نافرمانو باندې مه خوره دیندار خلک چې ستا رزق په ښځې کې استعمال شي چې رب العالمین تعالی د هغې اجر درکړي یو خو زمونږ تاسو خیراتونه یې الله دې کمی پیسې معاف کړي خیرات به وکړو دیګ به پوښ کړو څه کوم پوج کې یو خان دی په دې بل ځای کې یو خان ملک دی هغه ته م وایم او په فلانکي ځای کې یو وکیل دی هغه ته وایم او فلانکي ځای کې چې کوم د ایم پی ای دی هغه ته وایم او فلانکي ځای کې ناظم دی هغې ته وایم او په علاقې کې غریب سړی دی هغه پته نرم نه ولي عجیبه خیراتونه دي خیرات دې ته ویلی کېږي خیرات دې ته ویلی کېږي چې محتاج وږی سړی موړ کړي دې ته خیرات نه ویلی کېږي داسې خیرات باندې رب العالمین خفه کېږي غریب وګوره محتاج وګوره علاقه کې وګرځه گاوند باندې وګرځه دلته گاونډي دی ولکې دراسه مړ کېږي ورته دا غزې ته کوم دی پلانکې سړی راولي معلومېږي دا چې خیرات نه کوي ریاکاري کوي د الله رضا دې نشته د رب رضا که ستا وي تا به د عمل نه کولی سخاوت د چا درستخان چې لمبای درستخان یې پراخې رب العالمین ورته پراخه ورکوي نو ورته وایي بچیا د بخیلانو سره مه کښېنه بخیل به شي ګورئ او رب العالمین ته بخل دا ناخوښه عمل
څلورمه خبره وته کوي امام زین العابدین رحمت الله علیه خپل بچی ته څلورمه خبره وته کوي بچیا د قمقل سره مه کېنه، احمق او بیوقوف سره مه کېنه، د قمقل سره مه کېنه. ستا دشمن دی خو سنجیده دی، د هغې سره کېنه خو د قمقل سره مه کېنه، ځکه قمقل به د نقصان ته ورسوي. خو قمقل دی قمقل سړي قمقل په مجلس کې ناسته پاسته کوي، غریب ته نه د اسمان پته لګي نه د ځمکې پته لګي نه د شلوار او نه د کمیس پته لګي، د هغې سره کېني قمقل سره کېني بیا قمقلې خبرې کوي، ګډې وډې وایي. داسې قمقل خبره وکړي الله دې کمې پیسې معاف کړي چې تا به هم کفر ته ورسوي. نو د قمقلو مجلس کې مه کېنه، د هوښیارو مجلس کې کېنه، د سنجیده خلکو مجلس کې کېنه، چې په کم خلک په خبره پوهېږي د هغو مجلس کې کېنه. د قمقلو بېوقوفانو سره ناسته پاسته مه کوه، هوښیار خلکو مجلس کې ناسته پاسته کوه. نو څه وته امام زین العابدین رحمت الله علیه بچیا هوښیار خلکو سره ناسته کوه، قمقلو سره مه کېنه. پنځمه خبره وته کوي امام زین العابدین رحمت الله علیه بچیا چې کم سړی د خپل رشتہ دارانو سره لا تعلقي کوي، خپل رشتہ دارانو سره صله رحمي نه کوي، لا تعلقي کوي، د هغو سره مه کېنه. رشتہ دار خو رشتہ دار دی، پلار پلار دی، بچې بچې دی، رور رور دا، خور خور دا، ترور ترور دا، گاونډي گاونډي دی. چې کم خلک رشتہ پرېږدي د هغه سره مه کېنه، رشتہ به نه پرېږدې، د پلار رشتہ به هم راټینګې، د مور رشتہ به هم راټینګې. دې به خیال ساتي چا د چا نه تپوس وکړو وایي هلکه ستا د پلار دوستان ډېر وو که ستا دوستان ډېر دي؟ وایي زما دوستان ډېر دي. وایي ولې؟ وایي د پلار دوستان هم زما دوستان دي، خپل مې هم دوستان دي. دا هوښیار سړی دی. د پلار مې هم دوستان دي، هغه هم زما دوستان دي، زما دوستان هم زما دي، نو زما د پلار نه زما دوستان ډېر دي. هوښیار سړی. قمقل سړی څه کوي؟ د پلار دوست ته دوست نه وایي. حالانکه شریعت وایي د پلار د دوست سره محبت ساته، هغه نه ګوري، خپل تاریخ باندې نظر نه ساتي چې زما پلار د مشرانو سره کم ناسته وه، زما پلار چې د چا سره تعلق و نن زه د هغې سره تعلق نه ساتم. قمقلتوب دی. د رشتہ دارانو سره حسن سلوک کوه، دا وایي دا زما رشتہ دار دی، قدر یې کوه، عزت یې کوه، احترام یې کوه. نن زموږ معاشره کې ولې دا کینه او بغض شروع دی؟ د چا کینه او بغض خو ما په دې ونه لیدو چې مونځ نه کوي ځکه خفه یم، د چا خو ما په دې ونه لیدو چې یاره دا نافرماني کوي زه په دې خفه یم. ټول د دې لعین دنیا په وجه باندې، ټول د دې دنیا په وجه باندې. الدنیا ملعون، رسول الله فرمایي ګوره دنیا ملعونه ده، دنیا خطرناک چیز دی. ګوره حضور صلی الله علیه وسلم روان دی، د بیزی یو مړ بچی پروت دی، صحابو ته وایي دا هلئ یو درهم دوه درهمه باندې. صحابه وایي الله نبي دا خو مردار دی، مړ دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل په الله مې دې قسم چې زما روح د هغه قبضې قدرت کې دی، دنیا د دې بیزی د مړ بچي نه زیاته ذلیله ده. د دنیا په وجه محبت نشته، رور د روس وران دی، بس هغه سره لا تعلقي ده. او یاره دې سره خو ځکه لا تعلقي کوم وایي د دې سره په سب کې مونږ نه کېږي، نو دا ته د الله ولی، دا ته ډېر ښه سړی، دا د شیطان هغه وسوسې دي، د شیطان دوکې دي. مونږ خلک مسجد ته رادن نه شو، یو طرف ته وګور پلانکې څوک ولاړ دی، بل طرف ته وګور څوک ولاړ دی، چا سره مې لګي هغې سره ودرېږم، چا سره نه لګي نه ودرېږم. دا د شریعت تعلیمات دي، دا د اسلام تعلیمات دي. نبی علیہ السلام فرمایي یو بل ته لمانځه کې نږدې نږدې ودرېږئ چې ستاسو زړونه د یو بل سره ولګي، محبت هم د یو بل سره پیدا شي. زما یې د پندو ځکه خو دغه حال دی که پریشانۍ د پاسه پریشاني، ټینشن د پاسه ټینشن، خفګان د پاسه خفګان. د شریعت خیال نه ساتو، نه هر سړی ته سینه کولا وساته، هر سړی ته خندا پیشانی. فرمایي مسلمان چې د مسلمان سره میلاو شي او دی ورته په خندا شي، رسول الله فرمایي د صدقې نه زیات ثواب دی. وخانده ورته مسلمان زړه والا، دا خوشحاله کا، زړه ته د چا تکلیف مه ورکوه، هېچ چا زړه ته تکلیف مه ورکوه.
هر سړی زړه والا زړه مسلمان دی خوشاله کو الله دی خوشاله کو الله دی خوشاله کو جنت به الله درکې دنیا به دی الله ښایسته کی مسلمان دی خفه کو الله دی خفه کو بالکل مسلمان خوشحال نه انما المؤمنون اخوه مسلمان د مسلمان ورور دی المؤمنون كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى كله د تمام مؤمنانو مثال د یو جسم دی کسترګې ته تکلیف ته ټول جسم ته تکلیف دی د چا په غم به خوشحالېږي نه پلانکي سړي باندې حالات راغلي ته پې خوشحالی رب به پتا راولي ګورې الله به پتا راولي دا نن چې په مونږ کم په مسلمانانو باندې کم حالات راځي دا صرف او صرف په دې وجه راځي چې مونږ د مسلمان په تکلیف باندې خوشحاله الله وی تام اوس خفه کوم رب وی تام خفه کوم مسلمان به نه خوشحالېږي مسلمان ته تکلیف راغی دعا وته خدایا تکلیف یې ختم کی خدای دا ټینشن او دا مصیبت او تکلیف ته جوړل رب دې ختم کی دعا دې وکړل رب وای زه په پتا تکلیف نه راولم تا خو زما بنده یا کو زه پتا تکلیف نه راولم او فرمای د مسلمان پرده دې ښکارا کړله یو مسلمان نه غلطي وشوله او دا غي پرده دې ښکارا کړله او سه بټه ماما دې راغست یو ځای ته مرضی پلان کې کس دا کار کړي بل ځای ته مرضی دا کار کړي حضور صلی الله علیه وسلم فرمای کدا عمل دی وکړو شریعت قرآن او حدیث راوالا فرمای چې کم مسلمان د مسلمان پرده ښکارا کړله او په هغه باندې خوشاله شو فرمای حدیث کې راځي د نبی علیہ السلام وینا په الله مې دې قسم چې دا رښتیا وینا ده د نبی علیہ السلام په وینا کې شک کول کفر دی د نبی علیہ السلام وینا حقیقی وینا ده رښتیا وینا ده رسول الله فرمای په کور کې بدن ناس رب العالمین به دې عزت کی په کور کې چار دیوالۍ کې دنه به دې الله به عزت کی ځان به خبر نه الله به دې عزت کی من ستر مسلما ستر الله چا چې په مسلمان پرده راواچول الله په دې پرده راواچي چا چې د مسلمان پرده ښکاره کړل قیامت کې به الله ګناهونه ښکاره کړي دې وجه باندې عزتمندو امام زید العابدین رحمت الله علیه خپل بچی ته اخرنۍ خبره کوي بچیا چې کم سړی تا ته معلوم شو چې دې د خپل رشتہ دارانو سره لا تعلقي کوي دا غیر سره ناس ته پاسته مکو دا نقصان دی ګوره دا ځکه نقصان دی چې رشتہ خو رشتہ د کنه سبب استا پلار بتا د دشمن جوړ کی مور بتا د دشمنه جوړ کی د دې خلکو سره ناس ته پاسته مکو دا د نقصان تر رسي نو امام زین العابدین رحمت الله علیه خپل بچی ته 15 خبرې کړې نه نه موتا په دې 15 خبرې په خپل سینه د پاسه ولګو چې په دې 15 خبرو به ان شاء الله عمل کوم اول نه خبره بچی د فاسقانو سره مګرځه چې کوم څه ګناهونه کوي دا سره مګرځه دا موږ تاسو په عمل کې راوړو د دې ښه اثر دی دویم وته بچیا د دروغجنو په مجلس کې مکینا څوک دروغ وي بچی دغه په مجلس کې مکینا دریم بچیا د بخیلانو د کنجوسانو په مجلس کې مکینا څلورمه بچی د قمقلو په مجلس کې مکینا کوم قمقل خلک دي جاهلان خلک دي دغه مجلس کې مکینا او پنځمه خبره بچی چې کم سړی د خپل رشتہ دارانو سره لا تعلقي کوي خپل رشتہ داران پرې دي بچی دغه په مجلس کې مکینا صبر خولي خبرې دي سمره خیسته خبرې دي عزتمندو کدا خبره موږ تاسو خپل عمل کې راوستلې دنیا به ان شاء الله خیسته چې فاسق نه دیندار به خولي خبره ده چې دروغجن نه رښتونه به خولي خبره ده چې بخیل نه سخی به خولي خبره ده چې قمقل په ځای باندې خو مجلس کې کینې خولي خبره ده او رشتہ داران سره لا تعلق نه کوي رشتہ داران سره تعلق ساتي خولي خبره ده نو چې په دې 15 خبرو باندې عمل لاغه او دې 15 خبرې چې کوم بچي منې کړي دي د دې نه موږ هم تاسو مرشد دي کې زموږ تاسو خیر دی الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړه الله ګناهونه معاف کړي الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي سم وی سم باور الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله زمون زندگی عمل جوړه کړي الله عمل کې اخلاص پیدا کړي زمبدي علاقه کې بلکې چار چاپیره تاسو ګوري د باران غټ کمې دی دعا وکړي چې رب العالمین د خیر او د رحمت باران ووري الله رب العالمین د خیر او د رحمت باران ووري الله رب العالمین دې من د قهر او د خپل عذاب نه وساتي الله رب العالمین دې د رحم او د کرم نظر په خپل بندګانو باندې وکړي د رحم معاملې دې وکړي رب العالمین دې زمون خپل خلق چار چاپیره گاونډیان څومره مسلمانان دي الله خپل مسکی اتفاق نصیب کړي الله خپل مسکی مینه محبت نصیب کړي الله مسلمانان خپل مسکی در شرونه د فسادونو د قرضونو د مشکلاتونو د ټول الله وساتي الله ټول مسلمانان خپل مسکی
شیر او شکر کې اتفاق او اتحاد نصیب کې خدای اسلام غالب کې الله د اسلام حفاظت وکړي د جماعتونو حفاظت وکړي الله د مدارسو حفاظت وکړي د علماو حفاظت وکړي الله پاکستان د امن گهواره وګرځي الله پاکستان د سلوړ طرف الله حفاظت وکړي الله د رحم د کرم معامله وکړي اخر وکم دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول